نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم سورة بقرة اول پارا یو نوی آیت تی مکہ آیتن کے دا یہودیانو بن اسرائیل قباحتنا او بیماری بیان شوی پدی آیتن کے ہم دا بن اسرائیل یہودیانو قباحتنا بیانی گی دی بن اسرائیل یہودیانو دویتا چکل اویلی شو چی قرآن مجید اللہ پاک کتاب امانی ندی بنی اسرائیل و یہودیان وی منگا فخفل کتاب تورات باندی مکلب کیور پاغی زمان ایمان شتا پنور باندی من مکلب نیو زکا من ایمان نلرو تورات منو قرآن مجید نمنو اللہ رب العالمین دی عقیدی دو قسمہ دلائل سر تردید کی یو تردید کی پا دلیل تحقیقی سرا چدا کم کتاب قرآن مجید چتاست انکار کوئی او تورات یادوئی چ منو دا کتاب قرآن مجید ستاسد کتاب سرا پا مضامینوں کے برابر دے ستاسد کتاب چکم عقائد او بنیادی مسائل دی اغپا قرآن مجید کے ہمشتا تاسد قرآن مجید ولی نمانی قرآن کم عقیدات توحید رسالت اخیرت بیان دا ستاسو کتاب تورات کے ہم دا بیان دا نبیاد دید انکار وجہ صدا کچرے دی کتاب قرآن مجید کی ستاسو دا کتاب نا علاوہ نور عقیدی ستاسو دا کتاب خلاف بیان وی نبیا ہم تاسو انکار کولی شو تاسو سرا داسی حس قسم وجہ نشتا حالان کے قرآن مجید مستاسو دا کتاب بشار یو اصلی کتاب دی نولی نمانی او دویم دلیل الزامی چی تاسو وی چی پدی تورات پانے زمان ایمان دی تاسو بیا خپل پیغمبران ولی قتل کوئی حالان کی تورات کی دا مسئلہ بیان دا چی دا پیغمبران قتل کول حرام دی تاسو دا خپل کتاب منین پدی بیا عمل ولی نکوئی چی خپل پیغمبران قتل کوئی آذیب چی تاسو وی چی پدی خپل کتاب زمون ایمان دی نو تاسو کو دسغی عبادت ہم کڑو حالانکہ کستاس ایمان نو موسیٰ علیہ السلام کو تاستا بیا ویلیو چی شرک او کفر بن کوئی حالانکہ تاسو شرک کڑو دسغی عبادت مو کڑو معلومی کی داس تاسو ایمان نشتا بلچہ تاسو ہوئی چی پدی تورات بانے زمون ایمان دے تاسو بیا ولی پدی بانے عمل نکوئی کچرتا پا تورات ستاس ایمان وی نو تاسو با عمل ہم کڑے وی حالانکہ تاسو ہوئی زمون پی ایمان شتا لیکن عمل نکوئی
نو معلومیږي دا چې دا خبره مقصده چې تورات منو بل کتاب نه منو دا خپل کتاب تورات هم نه مني نو الله رب العالمین په دې آیتونو کې دی بنی اسرائیل او يهوديانو دا قباحت ذکر کی چې دوی قران مجید نه مني ظاهرا خو په حقیقت کې دی خپل کتاب تورات هم نه مني ظاهرا وی په تورات شریف زمون ایمان دی حقیقت کې باغی باندې ایمان نشته څنګه چې د موسی علیہ السلام د دور يهوديان بدبخت د نبی علیہ السلام د دور يهوديان هم بدبخت څنګه چې د موسی علیہ السلام په دور کې يهوديانو د پیغمبرانو قتل کول د قشان د نبی علیہ السلام په دور کې هم يهوديانو د نبی علیہ السلام د پارا ډېری منسوبې جوړې کړې اخر دا منسوبو تحت د خپل وعده خلافه په بنا باندې دوی د مدینه منوره نه بیا خیبر ته وشړل شو بنو نذیر د يهوديانو قبيله جلا وطن کړې شو او بنو قریظه د يهوديانو قبيله دا بیا قتل کړل شو دا يهوديانو د هر وخت کې دا کوشش کړې دي لکه نن سبا د فلسطین د مسلمانانو سر چې دا کم چل گئی دا د دې د بلاد نکه طریقه ده مسلمانان قتل کول دا د دې زوړ کا لکه نن تاسو ګوري په ټوله دنیا کې دا ظالمان چې کم زمدي ظلم وکړي مسلمانان په قتل کوي اگر چې مسلمانانو غیرت ایمانی پرې خودلې هغه فلسطین مسلمانان په زرګونو ماشومان شهیدان خدا ظالمان دا د دې د پلان نکړه طریقه چې پیغمبران قتل کین نور مسلمانان قتل کول خودی تاسب سره او بیا الله رب العالمین فرمایي چې دا دومره عجیب خلق یو طرف ته وای چې منګه جنت ته وزو لکه رست بارام شو چې دوی وای جنت زمونږه دی قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى جنت ته ونځي مگر يهوديان یا عیسایان يهوديان وی من بزو عیسایان وی من بزو الله فرمایي ذا تاسو خلق د جنت د دو د پار چکم پونه مرګ دی لیک مر خوب واړي زکه جنت یا جهنم ته د مرګ نفس دی او تاسو یې ژوند دی نو که جنت تاسو وی څنګه چې دعوه کوي زب زمر تمنا لیکن د مرګ تمنا به چرته هم نه کوي او دا دومره بدبخت خلق دي چې دا يهوديان سره د دې چې آخرت مني د مشرکانو نم د دنیا په جن باندې زیات حیرت دي حالانکه مشرکان آخرت نه مني مشرکان وی جنم د دنیا دی بل اړوشتنه او يهوديان عیسایان وی چې نه جن د آخرت تم شته څنګه چې مسلمانان آخرت مني لیکن دغه باوجود د دنیا جن د مشرکان دومره خوښ نه دي څومره چې دي يهوديان معلومه دا شو چې دی دا تمنا نه کوي او دا خبره دی اسی کوي چې جنت ته منځو زکه دی ته پته را چې نبی عليه السلام نه انکار کول کفر د اسقي عبادت کول کفر قران مجید نه انکار کول کفر د دې باوجود به دی جنت ته څنګه الله رب العالمین فرمایي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا او هر کله چې ویل شي دیتا دی بنی اسرائیل ته چې تاسو ایمان وروړي بما انزل الله پاک کتاب باندې چې الله پاک نازل کړی دی چې قران مجید دی قالوا نويدا يهوديان نؤمن بما انزل علينا من ایمان وروړو پاک کتاب چې مون ته نازل شوی دی تورات ويكفرون بما وراءه او دی کفر کے انکار کی ما سوا دی کتاب قرآن دا تورات نے علاوہ دا نور کتابنا وهو الحق مصدقا لما معهم او حال داری چی دا کتاب قرآن مجید حق دی تصدیق کن کی دا کتاب دی چی دا دوی سر دی قلتو فرمایا فلم تقتلون انبیاء اللہ تاسو ولی قتل کول پیغمبران دا اللہ
زکریا علیہ السلام دی قتل کړو یحیی علیہ السلام دی قتل کړو بیا خپل کتاب باندې ایمان نشته ایمان د پیغمبرانو په قتل من قبل وړاندې د نبی علیہ السلام ان کنتم مؤمنین کې چرتا سو مؤمنان یې په خپل کتاب باندې ولقد جاءکم موسی بالبينات او بداقی سر راتک کړو موسی علیہ السلام په واضح دلایل باندې وړاندې د تورات د نازلې دونا په واضح معجزات باندې ثم اتخذتم العجل من بعده بیا تاسو مسخي په خدای باندې پس د موسی علیہ السلام د کوی تور د لونا وانتم ظالمون حال دار چې تاسو ظالمان وي د سخي په عبادت باندې واذ اخذنا ميثاقكم او یاد دا وخت موږ واقع ثلاث تاسو نکله وعده قبل ولود التورات باندې ورفعنا فوقكم الطور من پورته کستاس د پاسه غر خذو من قوی دیتا چې تاسو ونیسئ ما آتیناکم بقوت کتاب چې موږ درکړی تاسو په مضبوطیا باندې واسمعوا تاسو ووري او وی منی قالوا نوی دی بنی اسرائیل او یهودیانو سمعنا من دا خبر ووري دی وعصینا لیکن په زبان حال سره وی چې زموږ زرونه نه قبلې وشربوا في قلوبهم العجل اسقول شود دی پزرن باندې محبت دسخي بکفر په سبب د کفر د دوی قلت فرمایا بسما امركم به ایمانکم ډیر بدغه چې حکم کی تاسو ته باغې باندې تاسو ایمانونه یعنی یو طرف ته په تورات باندې ایمان دعوه کوي او بل طرف ته کفر کوي ان کنتم مؤمنین کچره تاسو مؤمنان قلت فرمایا ان كانت لكم الدار الاخره عند الله کچری وی استاد پار کور د اخرت یعنی جنت پنځ د الله خالصتا صرف من دون الناس د نور خلق د پار لکه څنګه چې تاسو دعوه کوي فتمنوا الموت فاستاسو تمنا او کې د مرګ ان کنتم صادقین کچری تاسو خپل دعوا د جنت کی رښتونی ولن يتمنوا ابدا بما قدمت ايديهم او هیڅ کله دوی تمنا نه کوي همیشه هیڅ کله په سبب دا کارونو چې کړی دي په خپل لاسونو یعنی په سبب د کفر د دوی والله علیم بالظالمین او الله پاک خفي دي په ظالمانو باندې ولتجدنهم او خامقابت مومي پیغمبر علیہ السلام دا يهوديان احرص الناس على حياه دیر جات حرسناک په ژوند دنیا باندې ومن الذين اشركوا دي کسان نم زیاد چاغي مشرکان دي يود احدهم وخبيبا يوكز د يهوديانو لو يعمر الف سنه کاچد عمر ملوش زرکالا وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر او حال دار چند دا عمر چې د تور کلیشي زرکالا بمزحزحه لریکون کی دلرا من العذاب دا عذاب ان يعمر دا چې د عمر ملوشي یعنی کدی کافر د په دنیا کې زر کال عمر ملوشي او بیا به هم دې د جهنم د عذاب نه بچ نشي لکه ابلیس د کوم وخت خپل کار کوي او چې دې کلم مرشد الله د عذاب نه بچ کی دي نشي یعنی دا ډېر عمر دې د جهنم نه بچ کولی نشي والله بصير بما يعملون او الله پاک خبردار دي د دوی په عملونو باندې واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين